په الله یقین وکئ په هغه پیسو باندې چې په کومو پیسو باندې د واده سامان اخیستلو، په هغه پیسو باندې د جنگ سامان واخیستلو، تورې واخیستله، زما عزتمندو ډالې واخیستلو او مخې پټ کړلو او په اس باندې سور شو، د جنگ میدان ته ودنګل او زما عزتمندو بهادرۍ سره دلیرۍ سره جنګیږي د الله د رسول په عشق کې ځان قربانۍ. د واده ورځ ده او هغه جهاد ته ودنګل و قربان ستاسو د محبتونو نشم. زما محترمو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لراغه و یا رسول الله واده ته مزړه کیږي، ست میړه کیږي، واده ته میړه کیږي، نکاح ته میړه کیږي. یا رسول الله غریب ما، فقیر ما، مسکین ما، خایس مم نشتا. زما محترمو یا رسول الله چې چالم زما سوکلور خور نه راکې، هر سړی رانه مخ اړی. الله رسول ورته فرمایي اے ساده دا شکارو کا. عمر بن وهب رضی الله تعالی عنہ یو مالدار ترین صحابی دی، هغه پسې ولېږلو چې لاړ شه او عمر بن وهب ته ووایا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم او الله رسول راته دا خبره کړې ده. عمر بن وهب رضی الله تعالی عنہ لور پیغله شوې ده او هغه ترېنه وغواړه. سعد رضی الله تعالی عنہ راغی او زما عزتمندو دروازې وهله. عمر بن وهب رضی الله تعالی عنہ دروازه کلا وکا چې وی قتل چې دا غریب مسکین غلام فقیر درنګ چې کم دی تک تور، نه اصل معلوم، نه نسل معلوم، نه خاندان معلوم، یو مسافر سړی او بیا داسې مالدار ترین خلق او هغې سره رشته کول. اوس ګورئ زما محترمو عمر بن وهب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ساده سل راغلی. سعد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم چې د عمر بن وهب رضی الله تعالی عنہ لور پیغله شوې ده او د دې لور نکاح دی د سعد رضی الله تعالی عنہ سره وکړه. د چا را لېږلی؟ محمد رسول الله را لېږلی. داسې غریب فقیر مسکین ګیټ کې ولاړ دی. زما محترمو عمر بن وهب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې داسې کار دی زه خپلې کوروالا سره بیبي سره مشوره کوم، که هغه ویلې ټیک ده خو بس صحیح ده، زه هغې سره مشوره کوم. او سعد په ګیټ کې ولاړ دی او عمر بن وهب راغی د خپلې بیبي سره مشوره کوي چې هغه سعد رضی الله تعالی عنہ او خلکو پیژندو وایي ښه بیبي ورته وایي چې خو د رنګه تک تور دی، نه خواهش شته، نه مال شته، نه خاندان شته، نه څوک پیژني، نه ایجني، نه عزت شته. زه به دا لور دله ورکوم. هلته لور دا ټولې خبرې د مور او پلار اورېدلې، د هغه خلکو په زړونو کې د محمد رسول الله مینه وکنه، د الله مینه وکنه، عشق و محبت وکنه. هغې به ښایستونو ته نه کتل، هغې به مالدارۍ ته نه کتل، هغې به زما عزتمندو عهدو ته نه کتل، هغې به د هلک ځوانۍ ته نه کتل، هغې به چا ته کتل؟ الله ته به کتل او محمد رسول الله ته به کتل چې په کوم قول او فعل په کوم عمل باندې زما نه الله خوشحالیږي، محمد رسول الله خوشحالیږي. بس هغه فیصله ما ته منظوره ده، قبوله ده. هلته نه هغه جینۍ، هغه پیغله جینۍ آواز کوي ای زما مورې، ای زما پلاره، تاسو د سعد کمزورۍ ته ګورئ، د هغې غریبۍ ته ګورئ، د هغې بدصورتۍ ته ګورئ، خو دې ته نه ګورئ چې دا سعد محمد رسول الله را لېږلی دی. دا سعد چا را لېږلی؟ محمد رسول الله را لېږلی دی او دا فیصله محمد رسول الله کړې ده چې د عمر بن وهب رضی الله تعالی عنہ د لور نکاح به د سعد رضی الله تعالی عنہ سره کېږي. بابا جانا، مور جانی، تاسو دې ته مه ګورئ چې هغه بدصورته دی، هغه غریب دی، فقیر دی، دې ته وګورئ چې دا چا را لېږلی دی؟ دا محمد رسول الله را لېږلی. زما عزتمندو پلار یې وایي ټیک ده، مور یې وایي ټیک ده چې لور مې راضي ده، بس چلو. عمر بن وهب رضی الله تعالی عنہ راغی. دلته سعد غریب داسې خاموشه او داسې مایوسه کېدو چې داسې ښکاري چې نه راکوي. عمر بن وهب راغی او زما عزتمندو سعد رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې تا ته دې مبارک وي، ما خپله لور تا ته په نکاح باندې درکړه. ها سعد رضی الله تعالی عنہ په منډه منډه راغی. الله رسول ته وایي یا رسول الله، یا رسول الله، عمر بن وهب خپله لور ما ته په نکاح باندې راکړه، اخو ټیک شوله، خو یا رسول الله دا به را واده کولم غواړي. یا رسول الله زه خو ډېر غریب یم، یا رسول الله زما خو نه وشته نه طاقت شته،
یا رسول الله دا به څه کېږي؟ محمد رسول الله ورته فرمایي چې لاړ شه عبدالرحمن بن عوف پسې لاړ شه او د هغې نه پیسې وغواړه چې هغې درله پیسې درکړي او په پیسو کې څه کمی و. بیا لاړ شه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه پسې لاړ شه د هغې نه پیسې وغواړه او بیا لاړ شه که هغې کې هم کمی و علي المرتضی رضی الله تعالی عنه له لاړ شه هغې نه پیسې وغواړه. دا لاړې په منډه منډه باندې عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ته دا داستان مخامخ کو چې واده مې را روان دی او پیسې را سره نشته، هغې ورله څه پیسې ورکړي. بیا لاړې علي المرتضی ورله څه پیسې ورکړي، عبدالرحمن بن عوف ورله پیسې ورکړي. هغه ټولې پیسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړي. یا رسول الله ما خو دا پیسې راوړلې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه پیسې نیمې کړي، پیسې نیمې کړي، ورته وایي دا نیمې پیسې دا ستا د سودا دپاره شوي، په دې ځان له د واده سامان واخله، د واده سودا پې واخله، او دا نیمې پیسې ستا د مهر شولې، دا نیمې پیسې ستا د واده شولې، د واده د سامان شوي، او دا نیمې پیسې ستا د مهر شوي. هغه پیسې واخیستلې د سودا او بازار ته لاړې. د مدینې منورې په بازار کې سعد رضی الله تعالی عنه ګرځي چې د خپل واده دپاره تیاری وکړي او سودا واخلي او سامانونه برابر کړي. په دې کې آواز وشلو یا اهل السوق، اے د بازار خلقو، محمد رسول الله جهاد میدان ته تللی دی، د جنگ میدان ته تللی دی. یا رسول الله قربان ستا صحابه پتا باندې قربان، ستا صحابه پتا باندې ځانونه قربان کړه، اولاد قربان کړه، مالونه قربان کړه. و قربان یا رسول الله ستا د عشق نه، ستا د محبت نه، ستا د ښایست نه که د یوسف په حسن زنانو لاسونه پرې کړه، زما د یار په حسن صحابه سرونه پرې کړه. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د خپل واده دپاره سامان اخلي، خو چې کله آواز غوږ کې واورېدلی شو، اعلان غوږ کې واورېدلی شو چې محمد رسول الله د جنگ په میدان کې ولاړ دی او سعد د خپل واده دپاره سامان اخلي، داسې خفه شولو، داسې غمجن شولو چې هغه واده به لا څه مزه وکړي چې په کوم واده کې محمد رسول الله نه وي، د هغه واده څه مزه به وي چې په کوم واده کې محمد رسول الله ما سره نه وي. په الله یقین وکئ، په هغه پیسو باندې چې په کومو پیسو باندې د واده سامان اخیستلو، په هغه پیسو باندې د جنگ سامان واخیستلو، تورې واخیستله، زما عزتمندو ډالې واخیستلو او مخې پټ کړلو او په اس باندې سور شو، د جنگ میدان ته ودنګل او زما عزتمندو بهادرۍ سره دلیرۍ سره جنګیږي د الله د رسول په عشق کې ځان قربانۍ. د واده ورځ ده، د واده ورځ ده او هغه جهاد ته ودنګل. و قربان ستاسو د محبتونو نشم، نن خو د دې صدۍ مسلمان سار کې بستره نشي اوچتولی د الله د رسول د عشق د محبت دپاره چې مؤذن وایي حي علی الصلاة حي علی الفلاح الله اکبر، دا بستره ولي چې زما رب د طرف نه منادي آواز وکړو، خوب قربان، بستره قربان، ښځه قربان، بچي قربان، او فوراً جماعت طرف ته را روان شي. هی افسوس د دې صدۍ په مسلمانانو باندې. او ورته خپل واده پرېږدي، څه پرېږدي؟ واده پرېږدي، د واده نه تېرېږي، د ناوې نه تېرېږي او په محمد رسول الله باندې ځان قربانوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوري داسې، وایي دا څوک دی؟ داسې بهادرۍ سره جنګ کوي، داسې بهادرۍ سره، داسې دلیرۍ سره، دا دی څوک؟ صحابه یا رسول الله موږ هم نه پېژنو، مخې پټ کړی دی یا رسول الله، یا رسول الله مخې پټ کړی دی، موږ هم نه پېژنو چې دا څوک دی. په دې کې زما عزتمندو جنګېدو غرض حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ولګېدو، د اس نه راغوزار شو. الله اکبر. سعد رضی الله تعالی عنه په ځمکه باندې پروت دی، صحابه ترې نه ګیر چاپېره دي، او چې ویې کتل و یا رسول الله دا خو سعد دی، یا رسول الله دا خو سعد دی. چې محمد رسول الله راورسېدو، وایي هی په سترګو کې اوښکې راځي، وایي د دې سعد نن د واده ورځ وه، دا سعد نن د واده د سامان دپاره بازار ته تللی و. زما محترمو الله رسول جهاد کې جنګیږي،
پدې کې بار بار تپوس کوي زما سات په کم حال کې زما سات په کم حال کې دی د سات اخري سلګۍ شروع دي زما محترمو صحابه یا رسول الله سات بار بار وی محمد رسول الله راولي محمد رسول الله راولي پدې کې پیغمبر علی السلام په منډه منډه راغی د سعد رضی الله تعالی عنہ سره راوچت کړو په خپل غیږ کې خوستو سعد رضی الله تعالی عنہ خپل سترګې داسې راوچتې و یا رسول الله تاسو ته خو پته ده کنه چې دې سعد نه په دنیا کې خلکو نفرت کولو دې سعد له چالور خور نه ورکوله یا رسول الله دې سعد نه هر سړي مخ اړولو یا رسول الله زه خو زخمی شوم زه خو ولګېدم یا رسول الله زه به اوس شهید کېږم جنت طرف ته به ځم یا رسول الله تپوس د دې خبرې کوم چې ما به الله ځان ته پرېږدي که مې پرې نه دي یا رسول الله جنتونه به مې ځان ته پرېږدي که مې پرې نه دي ولې چې دا سعد خو ډېر بدرنګ دی دا سعد خو ډېر غریب دی دا سعد خو ډېر ملنګ دی فقیر دی یا رسول الله د جنت خوري ما سعد ځان ته پرېږدي که به پرې نه دي زما محترمو د سعد رضی الله تعالی عنہ په دې نیازبینه خوله کې دا خبرې پرتې دي چې په دې کې دوه حورې راغلي سبحان الله ووایي په دې کې دوه حورې راغلي په دې کې دوه حورې راغلي ته د الله په دین باندې ننګ کوه غیرت کوه هغه قدردان الله هغه مهربان الله هغه زبردست الله ټول منظر ګوري چې سعد نن زما دپاره زما د حبیب د محمد رسول الله دپاره خپله د واده ورځ قربانه کړه خپله بیبي قربانه کړه او زما دپاره لګې دی شهید کېږي دوه حورې راغلي یو حوره خپو ته ودرېدله بله حوره سر ته ودرېدله یو حوره وایي سعد زما دی بله حوره وایي سعد زما دی پیغمبر علیه السلام دا منظر ګوري او زما محترمو اولې وجړل بیا وخندل صحابه ورته وایي یا رسول الله اوله هم وخندل سعد ته ګوري بیا هم وجړل دا ولې وایي جړا په دې راله چې سعد د واده سامان دپاره بازار ته تللی و د واده ورځې وه او سعد د الله د دین دپاره لګی دی د جنگ میدان ته راغی او قربانیږي او خندا په دې راله چې اوس پې د حورو جنگ دی یو وایي زما دی بل وایي زما دی زما عزتمندو په دې کې د یو حورې پانزیب ښکاره شو چې کله پانزیب ښکاره شو په دې کې د سعد رضی الله تعالی عنہ د بدن نه روح پرواز کېږي انا لله و انا الیه راجعون د سعد د بدن نه روح پرواز شو زما عزتمندو شهید شو الله اکبر الله اکبر نن د دې صدۍ خلکو ته زویم نوجوانانو ته زویم آغا صحابو او دا خبرې به کوله چې زما په واده کې به محمد رسول الله نه وي د هغه واده به څه مزه وي زه تا ته ویم دا واده دا نکاح دا د پیغمبر علیه السلام د 1,24,000 کم پیش انبیاء سنت عمل دی په کم واده کې چې د محمد رسول الله سنت طریقه نه وي نو په ایمان وایي د هغه ودونو به څه مزې وي د هغه ودونو به څه خوشحالۍ وي څه مزې به وي نن زموږ په ودونو کې وګوره څومره د الله نافرمانۍ نه کېږي